سیکنډ سر زم همرا اور د نن ورځې مهم خبرونه پاکستان یو بل انقلابي ګام پورته کړي جدید هایپر سپیکټرل سټلایټ خلا کې لیګلو تیاری مکمله کړې ده دغه سټلایټ به اکتوبر 2015 کې خلا ته لیږل شي وزیر اعظم شهباز شریف نیویارک کې اقوام متحده جنرال اسمبلی اتیایم اجلاس په موقع ګیټس فاونډیشن چیئرمین بل ګیټس سره ملاقات کړی دی او د صحت غذایت او ډیجیټل تبدیلی شعبو کې په تعاون خبرې اترې کړي پاکستان اقوام متحده نه مطالبه کړې ده چې مصنوعي ذهانت په استعمال او خصوصا د عسکري استعمال د اقوام متحده اصولو لاندې راوستل شي ولې چې د خودکار اسلحې او د AI کنټرول سیستم استعمال عالمي امن لپاره یو لویه خطر ده سرخه پیښور کې طبي مرکز پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي په صحت کارت باندې د مریضانو علاج ودرولې دي او دا اقدام د فندونو عدم ادایګي لوجې پورته کړی دی خیبر کې د سکیورټي فورسز کاروایی کې یو خطرناک ترهګر جنید الله ول دولت خان وژل شوی دی د ترهګر نه د افغانستان شناختی کارت اسلحه موبایل فون او لیزر ترلاسه شوی دی بنو کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د پولیس یو کانسټیبل شهید شوی دی پیښور های کورټ لوکل ګورنمنت اکټ 2014 کې د ترامیم کل عدم ګرځولي او لوکل اکټ 2014 په خپل حالت بیرته بحال کړي او بلدیاتي ادارو له اختیارات هم سپارلي دي دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ